وزره 215 احادیث دي ښه وزره 215 احادیث او نور پکې مکرر دي او 4000 احادیث غیر مکرر دي امام بخاری رحمه الله اولنې باب ذکر کوي باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او په دې باب کې دا یو باب دی او احادیث ورپکې شپږ احادیث دي په دې باب کې شپږ احادیث دي یو باب دی او د بدء الوحي باب ټولو نه مخکې کو مخکې کېدو نقطه هم دا ده ځکه چې کم احادیث بخاری کې راځي نو دا وحی د جناب رسول الله سلام ده وحی خفي چې ورته وایي نو ټول احکام په وحی جلی او په وحی خفي ثابتېږي نو دې وجنا دا باب مقدم که باب بدء الوحی بدأ يبدأ بدءا شروع د وحی وحی څنګه شروع کېده نبی صلی الله علیه وسلم ته چې به وحی راتله څنګه به راتله باب دې څرنګه وه شروع د وحی رسول الله سلام ته او دا قول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده د نبی صلی الله علیه وسلم د وحی تشبیه ورکړی دا د وحی د نوح علیه السلام سره په دې کې دې ته اشاره ده چې د نوح علیه السلام په وحی کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر دواړه تا ته چې کومه وحی کېږي تب هم امر بالمعروف او نهی عن المنکر دواړه کې د نوح علیه السلام نه مخکې څونه پیغمبرانو هغوی کې منکرات نه و فقط امر بالمعروف و د نوح علیه السلام دور کې منکرات شروع نو نوح علیه السلام امر بالمعروف هم کو نهی عن المنکر هم کو اے نبی ستا په دور کې منکرات دي نو ته به امر بالمعروف نهی عن المنکر به کې انا اوحینا الیکا یقینا موږ تا ته وحی کړله لکه څنګه چې موږ وحی کړو نوح علیه السلام ته او پیغمبران ته هغې نه وروسته خجی حدثنا الحمیدی خجی حمیدی چې دی په ضمیر د حی سره په فتحې د میم سره پوه شولې نسبت یې دی جد اعلی ته خجی چې د هغې نوم حمید او د دې حمیدي خپل نوم دی عبدالله ابن زبیر عبدالله ابن زبیر نوم دی پوه شولې امام حمیدی حدثنا حمیدی قال حدثنا سفیان دا سفیان چې سفیان ابن عیینه دی پوه شولې او دې د تابعینو سره ملاقات شوه دی خجی همدارنګه سفیان ابن عیینه دا مکی دا د تابعین نه دی خپله سفیان ابن عیینه دا حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري يحيى بن سعيد
پوه شولې د ده دا ذکر کوي دې ته ابن القیس ویلی کېږي یحیی ابن سعید ابن القیس خجی حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري أقوي أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي محمد ابن إبراهيم التيمي محمد ابن إبراهيم ابن الحارث التيمي نسبة دي تيم القريش تا تيم قريش تا دي نسبة دي حد أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة ابن وقاص الليثي علقمة ابن وقاص الليثي علقمة دتوي أبو واقد ابن وقاص الليثي خجي نو يقول سمعت عمر بن الخطاب څوکه نشته څه شی بشیر ته اواز کا بشیر کته وی आवाज نه کیره دا څنګه ده ها په دې کې اولنۍ حدیث د امام حمیدی په سند باندې ذکر کاوه دا وی حدث الحمیدی امام حمیدی مون ته بیان کړی دی قال اغوی حدثنا سفیان ما د سفیان ابن عیینه بیان کړی دی سفیان وی حدثنا مون ته بیان کړ یحیی بن سعید الانصاری اغوی ما خبر را کړی محمد ابن ابراهیم التیمی محمد ابن ابراهیم التیمی اوریدل دی پوه شولې د علقمه ابن وقاص الليثي هغه وایي چې ما اوریدل عمر بن خطاب رضی الله عنه على المنبر ومنبر د مسجد نبوي د مسجد نبوي په منبر هغه نه ما واورېده چې هغه وایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د نبی علیه السلام راوریدل دي چې ویلې انما الاعمال بالنیات انما الاعمال بالنیات انما الاعمال بالنیات د دې یو معنی دا ده جزاء د اعمالو صحت د اعمالو دا په نیتونو دی نو مقدر کلام چې دی په دې معنی استدلال دی چې صحت الاعمال بالنیات د اعمالو صحت چې دی دا په نیت باندې دی دویم تقدیر امام ابو حنیفه وایي انما اعتبار الاعمال بالنیات اعتبار د اعمالو دا په نیت باندې په نیتونو باندې دی دا عمل کړی دی دا عمل به کله معتبري چې تا ول نیت کړی دی نیک نیت دې کړی دی نو د دې یو شان اعتبار دی بد نیت دې کړی دی بل شان دی انما لامرئ ما نوى او د سړي دپاره هغه څه دی چې کوم نیت یې کړی دی
فمن کانت هجرته آغا سوچوی ہجرت داغی بوشر الى دنیا تا یوسیبوها رسیدل بو کی دی دنیا تا یو سړی هجرت د دې لپاره دی چې زه د ملک نظم بل ملک ته چې څه ګټه وکړم دنیا وګټم په ظاهر کې دا مهاجر دی خو لیکن دا مهاجر د دنیا د حصول لپاره دی او څوک چې وي هجرت د هغې دپاره د دنیا نه یوسیبا رسېدل به وکړي دې ته او امرأتن ینکحوها یا هجرت د هغې وي دپاره د یوې ښځې چې نکاح کوي د هغې سره لکه یو زنانه وه ام قیس د دې خپل نوم دی قیله ام قیس چې وه د دې د وجه نه یو سړي هجرت کړی و د ام قیس سره مینه وه چې زه به د ام قیس سره نکاح وکړم هغې هجرت کړی زه هجرت کوم یا د پاره د زنانه چې نکاح کوي د هغې سره نو هجرت د هغې د پاره د هغه څه دی هاجر الی چې هجرت یې کړی د هغې په طرف چې څه ته هجرت کړی نو بس هغه هجرت به ورسیږي که هجرت د الله او د رسول لپاره نو هجرت مقبول دی او که هجرت دې څیزونو لپاره و نو رسېدل به وکړي دې ته حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه هشام بن عروه د بخاری دویم حدیث دی چې په دې کې هشام بن عروه روان دی وشولې او هشام ابن عروه هشام روایت کوي هشام چې ابن عروه دی روایت کوي خپل پلار نه چې عروه دی عروه د زبیر زوی دی زبیر په زامنو کې عبدالله دی عروه ابن زبیر عروه دی عن عائشة دا عائشة رضی اللہ عنہ دا عروه دا عائشة رضی اللہ عنہ خوری دی عائشة ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ ان الحارث ابن هشام حارث ابن هشام وشولے حارث ابن هشام دا دا ابو جهل ورور دی حارث ابن هشام و عمر ابن هشام ورور دی د ابو جهل وشولې او د اسلام راوړی دی د فتح مکې په ورځ باندې دی اسلام راوړی چې حارث ابن هشام تپوس وکړ د رسول الله سلام نه ویل یا رسول الله کیف یاتیک الوحی وحی ته څنګه راځي رسول الله صلی الله احیانا یاتینی کله کله خو ماته راځي مثل سلسلة الجرس پشان د آواز د ګینګړي د غږی لکه غږه چې څنګه غږیږي ګینګړی چې څنګه آواز کوي د اوښ په غاړه یا څه په غاړه کې ګینګړی وي او خوځوي سړی او کړنګ کړنګ کوي نو کله کله ما ته وحی راځي په آواز د ګینګړي سره یا اتین راځي ما ته په شان د آواز د ګینګړي د غږی د څاروي په غاړه کې چې کوم ګینګړی کړنګ کړنګ کوي هغې ته جرس وایي او اشده علی او دا وحی سخت دی په ما باندې لکه داسې راځي خو لیکن ډېر په ما سخت دی په یبسمو عني جدا شي زما نه پس ما یبسمو په مان د کټ کېدلو جدا کېدلو سره جدا شي زما نه خجي وقد وعيت عنه او ما یاد کړی وي عنه دغه ملک نه دغه ملک आवाज کې د ګنګلی په شکل باندې وشولې ما قالت چې ویلي او کله کله راځي
یتمثلو لی الملک شکل جوړی ما د پرشتہ رجولن شکل د سړي ما څه خبرې کوي نو ساتم د هغې نه هغه ته چې وایي وایي عایشه رضی الله عنها ولقد رأیتوه یقینا ما لیدلی و نبي علیه السلام چې نازلېدله په دې باندې وحي په هغه ورځې سخت یخنۍ کې سخته یخني به وه او وحي پرې راتلله ویبسم عنه جدا کېده به پیغمبر نه و ان جبینه د هغې تندی چې و لیتفسد عرقا دی به تویوله خولې لره عرق خوله به تویوله مانا تندی نه به خوله را بېدله حدثنا يحيى بن بوكير قال اخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروه بن زبير دام د ابن شهاب روایت ده عن ابن شهاب عن عروه بن زبير عن عائشه ام المؤمنين عائشه رضی الله عنها روایت ده چې هغه ام المؤمنین ده انها قالت دی ویلی دی اول ما بدع اول چې شروع شوی وه به په ده سره پوه شولې خبره باندې په دې وحی سره اول ما بدع اول هغه چې شروع شوی وه په دې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم من الوحی دا من الوحی دا بیان د بیه د ضمیر دی اول ما بدع من الوحی رسول الله صلی الله علیه وسلم اول هغه څه چې شروع شوی و د وحی نه په نبي صلی الله علیه وسلم باندې هغه کوم چیز و الرؤیا الصالحه فی النوم نیک خوب و په خوب کې به نیک خوب ولیده فکان ولا اراده به نه رؤیا څه لیدل الا جات مگر راتګ به وکړه مثل فلق الصبح په شان د شلیدو د سبا لکه سبا چې وشلیږي او رڼا شي نو دقه شان چې خوب به وله نو سبا به دغه شان رښتیا ثم حبب الیه الخلا بیا محبوب شوی ته یوازې کېناستل خلا یوازې والی وکانه و اوش یخلو یوازې کېده به په غار حرا کې غار حرا د جبل ابي قبیس هم وایي غار حرا چې اولنی وحی پیغمبر ته پای کې شوی وه فیتحنس فیه تحنس څه ته وایي فیتحنس فیه په دې کې به عبادت کوو فیتحنسو عبادت به کو په دغه غار کې او تحنس معنی و تعبد اللیالی هغه عبادت د شپو دی د شپو څه عبادت ذوات العدد چې دغه شپې وي خاوندان د شمار قبل ان ينزع مخکې دنه چې راوګرځي ینزع یرجع چې راوګرځي خپل آل ته ویتزود توخه به وړه لذلک د دغه تعبد الیالي دپاره به یې توخه وړه بیا به واپس کېده خدیجې ته بیا به یې توخه وړه په مثل د هغې تر دې پورې چې راغی ته الحق وحي راله کله چې راغلته وحي او دا په غار حرا کې و نو جاءه الملک فرشته ورته راله ورته ویله اقرأ ولوله نبی علیه السلام وایي ما ورته چې ما نه بقاري زه قاري نه یم قال نبی علیه السلام فاخذني زه یې ونیولم فغتني په ما یې زور وکړ حتی تر دې پورې بلغه مني الجهد چې ورسېد ما ته مشقت بیا یې زه هیله کړم ما ته اقرأ ما ورته ویل ما نه بقاري نه یم بیا یې ونیو فغتني پټ یې کړم دویم ځل تر دې پورې چې ورسېد ما ته الجهد مشقت بیا یې زه هیله کړم ما ته ویل اقرأ ما ورته ویل ما نه بقاري نه یم قال وی فاخذني زه یې ونیولم پوه شولې وقد فغتني به ما یې زور وکړ درېیم ځل بیا یې زه خوشې کړم راته ویله چې اقرأ ولوله بسم ربك الذي خلق الإنسان من علق
اقرأ وربک الاکرم. فرجع را وګرځه په دې وحی باندې په دې کلماتو باندې پوه شولې. رسول الله سلام یرجو فؤاده رپیدو زړه د هغه داخل چې په خدیجه بنت خویلد باندې ویل زملونی ما پټ کړي، زملونی ما پټ کړي په جامه کې، په زملوه هغه پټ کړ تر دې پورې چې لاړ د هغې نه الروع دغه یېره ویل خدیجې ته او خبرې کړه خدیجه په دې خبر باندې لقد خشیت یقینا زه ویرېدلم په خپل ځان باندې چې ما څوک وژني. خدیجه ولا اطمینان ورکوي چې نه ویله خدیجې رضی الله کلا چرې د سنده والله قسم په الله ما یخزیک الله الله تا نه رسوا کوي ابدا چرې ولی انک لتصل الرحیم ته د خپلوانو سره صله رحمي پالي او څوک چې صله رحمي پالي نو الله یې رسوا کوي نه. وتحمل الکله او اوچتې د خلکو څه بوج چې په چا باندې کوم بوج یې هغه اوس اوچتې تکسب المعدومه او ته کسب کې د ورک شوي څیز چا نه چې شی ورک شي نو ته له کسب کې باندې ته له امداد وسکې. وتقري الضيافه او ته میلمه ورکې میلمه ته میلمستوب ورکې میلمه ته. وتعینو او ته امداد کې علی نوایب الحق په حوادثو د حق باندې د حق چې کومې حادثې دي پای کې ته امداد کې. فانطلقت بوت خدیجة الکبرى نبی علیہ السلام فانطلقت به تلل وکړه په دې سره خدیجې تر دې پورې راتګ یې وکړه په دې سره ورقه ابن نوفل ابن اسد ابن عبدالعزا ته چې دا د تره زوی د خدیجې و. وکانه عمران و یو سړی تنصره دا نصراني شو د جاهلیت په دور کې ځکه نصرانیت په دغه وخت کې اسلام و نو د عربیت نه نصرانیت ته تللی و. وکانو یکتبو الکتاب لیکبه کتاب خط العبرانی معنی الخط العربی لیکبه خط عبرانی خط العربی خط عربی به لیکا یکتب العبرانی یکتب بالعربیه عبرانی خط به په عربی باندې لیکا او دغه چې و او سوریانی خط دا به عبرانی ته اړه او دا لیکبه خط العبرانی عبرانی خط په عربی باندې نو لیکل به انجیل نه انجیل په سوریانی ژبه کې و دا به لیکي بالعبرانیت په عبرانی ژبه باندې ځکه چې تورات چې دا په عبرانی ژبه باندې و. ماشاء الله هغه ته چې وغواړي الله چې ویلي کي. وکانه شیخا کبیرا او دا ډېر بوډا و. قد عمیا یقینا ړوند و. نو سوال پیدا کېږي چې ړوند نو لیکل یې څنګه کول؟ نو جواب دا دی چې مخکې لیکل کول بیا وروسته ړوند شوی دی. قد عمیا یقینا ړوند و. وویل هغې ته خدیجې یا ابن عمې ای د تره زویه زما واوره من ابن اخیکه ستا د وراره نه ابن اخیکه لکه مشر سړی کشر ته وراره وایي خپل وراره نه واوره. ورقه ورته ویله یا ابن اخي ای وراره ماذا ترى تسینې نو خبر ورکړه هغې ته رسول الله سلم خبر د هغه څه چې کوم لیدلی و. ورقه ورته ویله هذا الناموس دا هغه فرشته ده ناموس فرشته هغه فرشته نزل الله چې رالیږلی و الله په موسی علیه السلام باندې. یا لیتنی ارمان زه چې په دې کې جزان ځوان وی زه په دا وخت کې ځوان وی یا لیتنی ای ارمان چې زه وی ژوندی اذ یخرجک کله تعالی روباسي ستا قوم رسول الله صلی الله علیه وسلم او مخرجهم یدی به ما وباسي
هغه نعم راتګ نه کړو سړی قط چری په مثل الله چې تا راتګ کړ پرېسا الا عودیا مگر دشمنی شوې د هغې سره و یدرکني که چېرې زه راګیر کړم ستا ورځې من هغه ورځ چې تا قوم وباسي او زه ژوندی یم زه به ستا امداد وکړم نصرا معذرا په امداد قوي سره ثم لم ینشب بې درنګ تېر نه که ورقه ابن نوفل ان توفیه چې وفات شو وپتر الوحی بنده شوله وحی بنده شوله صورت علق چې نازل شو صورت علق نه وروسته وحی بنده وه بیا وحی کلاو شوله خجی قال ابن شهاب وای ابن شهاب زهری چې مالا خبر راکړه ابو سلمه ابن عبدالرحمن چې جابر ابن عبدالله انصاری قال دا وهو يحدثو دا بیان کو د فطرت الوحی د بندېدو د وحی فقال ویلی په خپل حدیث کې بین انا دې منځ کې امشي زه تلمه کله چې ما واورېد اواز نبی صلی الله علیه وسلم وایي ما اواز واورېد د اسمان نه پرپاتو بصري سترګې مې اوچتې کړې نو چې زه ګورم هغه فرشته چې راغلی و ما د بغار حرا کې جالس الناس ته وه په یو کرسۍ باندې په مابین د اسمان او د ځمکې کې په رعبتو زه ویرولی شوم په رجعتو زه واپس شوم ما ویل زملوني او الله دغه صورت نازل که یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر فحمي الوحي وحي ګرمه شوله تیزه شوله وتتابع فرله پسې تابعه حدیث مخکې حدثنا عبد الله بن يوسف تابعه تابعداري کړې ده په دې حدیث کې تابعه تابعداري کړله په دې حدیث کې پوه شوله خبره باندې تابعه تابعداري کړله په دې حدیث کې چا تابعداري کړې ده عبدالله ابن یوسف د تابعداري کړې ده خجی د چا تابعداري کړله تابعداري کړله پوه شوله خبره باندې تابع او تابعداري کړې ده عبدالله ابن عباس رضی الله عنه وایي پوه شوله خبره باندې دې حدیث کې تابع او تابعداري کړله عبدالله ابن عباس وایي په تفسیر د دې کې څنګه وایي چې تابعه تابعداري کړله د دې عبدالله ابن یوسف او ابو صالح تتابع وحی تیزه شوله مانا پرله پسې شوله او تابعه تابعداري کړله د ضمیر د تابعه راجع دی یحیی ابن بوکیر ته لکه حدیث په اول سر کې حدثنا یحیی ابن بوکیر راغلی دی نو د حدثنا تابعداري کړله د یحیی ابن بوکیر عبدالله ابن یوسف او ابو صالح وتابعه او تابعداري کړله د هغه هلال ابن الرداد عن الزهري پوه شولې هلال ابن الرداد عن الزهري څنګه حدثنا یحیی بوکیر قال اخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب نو دلته وایي څنګه ذکر کوي وتابعه او تابعداري کړې ده پوه شولې انا تابعداري کړله د چا د دې تابعداري کړې ده د تابعدارۍ نه مراد دی تابعداري کول وروسته څنګه یو تابعداري کړله عبدالله ابن یوسف او ابو صالح د یحیی ابن بوکیر تابعداري کړې ده
وتابعه او بیا په دې حدیث کې تابعداري کړې ده وتابعه دا لیس ابن سعد چې کوم دی راځي لیس ابن سعد دا هغه دویم راوي دی حدثنا يحيى بوكير قال اخبرنا الليث نو د دې دویم تابعه کې ضمیر راجع دی لیث ته ضمیر راجع دی د تابعداري کړي هلال ابن رداد عن الزهري لکه څنګه چې هغې نقل کړی دی د عقیل عن ابن شهاب نه نو دقه شان هلال ابن ردادم د زهري نقل کړی دی وقال يونس ویل دی یونس او معمر بوادروه د فؤادوه په ځای باندې ترجو په فؤادوه نو ترجو په بوادروه رپېدو هغه غوښه د اوږې او د څټ په منځ کې د اوږې او د څټ په منځ کې چې کومه غوښه ده هغې ته بوادر ویلی کېږي نو مخکې حدیث راغلی و چې ترجو په رپېدو څه رپېدو فؤادو زړه د هغې نبي صلی الله علیه وسلم زړه چې و دا رپېدو ترجو په فؤادو او په دې حدیث کې الفاظ رال چې ترجو په بوادروه رپېدو هغه غوښه د څټ او د اوږې مخکې تېر شو په دویمه کرښه کې ترجو په فؤادوه رپېده زړه د هغې او دلته وایي ترجو په بوادروه رپېدو هغه غوښه د اوږې او د څټ بس دی